باباجي په دې حالت کې مسجد نه پرېږدي. باباجي په دې حالت کې د جمع مونځ نه پرېږدي چې عمر او بیماری دې حد ته رسېدلې ده چې د اکسیجن ماشین د ځان سره ګرځي او مسجد ته را دننه کړی، مسجد ته له ځان سره وړي او راوړي. په داسې حالت کې هم باباجي د مسجد راتګ چې دی دا نه بندوي او د الله کور ته 15 وخته حاضري کوي. سوچ کوئ چې موږ تاسو به الله ته څه بهانه ور وړاندې کوو، په کوم عذر به موږ تاسو د الله نه ځان خلاصو چې الله ماته دا عذر و، د دغه عذر د وجې نه ستا کور ته زه نه راتلم او ستا مسجد ته زه نه راتلم. دا کلیپ چې کله زما د نظر نه ووتلو، یقین وکړئ زه انتهایي زیات په تعجب کې واچولم چې نن سبا موږ خپل ځان ته وګورو او د باباجي دې عمل ته وګورو. تاسو ګورئ په دې کلیپ کې تاسو ته ښکاري د اکسیجن ماشین یې له ځان سره را روان کړی دی او مخکې صف ته یې ځان سره ویوړو. دا باباجي به سره د دې اکسیجن د ماشینه او سره د دې دومره عذره او سره د دې دومره عمر او سره د دې دومره مجبورۍ او عذر او بیمارۍ له وجې نه سره د دې هر څه دی به بیا هم د جمع مونځ کوي، د جمع مونځ به نه پرېږدي. په دې کې زموږ ستاسو لپاره یو ډېر لوی سبق او عبرت پروت دی، خو که موږ تاسو دا خپلې سترګې لږ وغړو، دا د حقیقت دا سترګې موږ په دنیا کې نه خلاصو او په داسې ځای کې خلاصو او په داسې ځای کې به خلاصې شي چې هلته بیا موږ هېڅ نشو کولی. لهذا هغه ځوانان چې د مسجد نه ورپسې د حي علی الصلاة او د حي علی الفلاح اواز ولګېږي، د الله د کور نه ورپسې دعوت راشي چې راشئ د مونځ طرف ته وراشئ، د خلاصي ځای ته راشئ، د کامیابۍ ځای ته راشئ، د فلاح ځای ته راشئ. او بیا هم دغه ځوانان ناست وي، څوک ګیمونه کوي، څوک فیسبوک یوز کوي، څوک په ټیک ټاک کې مصروف وي او څوک په لوبو کرکټو کې مصروف وي. که تاسو خیال وکئ چې کله د اذان ټایم شي، ما په دې خپلو سترګو کتلی دي، تاسو په دې بازار چې را تېرېږئ د دې بازار حالات تاسو وګورئ. تاسو به دا ډول محسوسه نه کوئ چې زه په یو اسلامي معاشره کې را روان یم، ځکه د اسلامي معاشرې شان خو دا دی چې د مسجد نه د الله د کور نه آواز وشو چې راشئ زما طرف ته او راشئ د مونځ سره ته د مونځ وخت وشو، نو اسلامي معاشره د هغې اصول خو دا دی چې هر څه به بند کړی شي او مسجد طرف ته به خلک روان شي. او زموږ ستاسو په دې سوسایټي معاشره کې که موږ تاسو وګورو نو اذان به کېږي، هر سړی به مصروف وي او تر دې پورې چې مونځ ته تلل خو ډېره غټه خبره ده، د اذان احترام نه کېږي. هلته به اذان شروع وي، دلته به ما ټي وي لګولی، زه به ناست یم موویز به ګورم، دلته به ما فیسبوک کلاو کړی، دلته به نورو خلکو سره په ګپو شپو کې مصروفه یم، دلته کې به زه په خپله دکاندارۍ کې مصروفه یم او دلته کې زه په خپلو لوبو او کرکټو کې مصروفه یم. دا زموږ او ستاسو د ایمان حال دی. الله دې معافي وکړي چې موږ او تاسو به څه جواب ورکوو الله ته. سوچ کوئ الله دومره ښایسته صحت، ښایسته باډي، هر څه الله په هر اندام باندې الله برابر پیدا کړي، نه څه عذر، نه څه مشکل، نه څه بیماري، نه څه معذوري، د هغې باوجود هم زموږ او ستاسو دا حالت دی. الله دې موږ او تاسو معافي وکړي. یقینا ډېر د عبرت مقام دی. ای ځوانانو واورئ، ډېر د عبرت مقام دی. د نن نه توبه وباسئ او د مسجد سره خپله ملګرتیا او خپله وابستګي پیدا کړئ، د الله د کور سره خپله وابستګي پیدا کړئ. یقینا کامیابي د دنیا او آخرت په دې کې ده. موږ او تاسو ځان ذلیله کو د دنیا او د آخرت د کامیابۍ دپاره. آخرت خو خیر ډېره کمه، خو هر سړی دا غواړي چې زه کامیاب شم. په دې باندې هر انسان، که هغه ځوان دی، که بوډا دی، که ماشوم دی او که غټ دی او که هر څنګه دی، خو شپه ورځ په ځان باندې یو کړي دي. هغه کامیابي چې موږ د حاصلولو دپاره موږ شپه ورځ په ځان یو کړې ده، د هغې کامیابۍ دپاره آواز زموږ او ستاسو دپاره د الله د کور نه 15 وخته راځي. 24 هاور 24 ساعته کې 15 وارې د الله د کور نه د دغې کامیابۍ آواز راځي چې حي علی الفلاح، راشئ د کامیابۍ او د فلاح طرف ته، د خلاصي طرف ته. بیا هم موږ او تاسو نه ورځو. دا زموږ او ستاسو د ایمان حالت دی. د مونځ په فضایلو باندې نه شروع کېږم، دغه ویډیو به ډېره زیاته اوږده شي. ولهذا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، 2 حدیث درته وایم چې د کفر او اسلام ترمنځ چې کوم غټ ډیفرنس دی او غټ دیوال دی او غټ فرق دی، بنیادي هغه مونځ دی. یاد وساتئ ښه. او دویمه خبره ده، اول ما یحاسب به العبد الصلاة. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت په ورځ به د بنده سره د ټولو نه مخکې چې د کوم عمل حساب کېږي هغه دی مونځ. او بیا مخکې حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د چا مونځ صحیح راووتو، د به شاته ټول اعمال صحیح راوځي. او الله دې نه کړي که د چا مونځ کې وټ کټ راووتلو، شاته په ټولو اعمالو کې به وټ کټ راوځي او ځای به جهنم وي. الله دې معافي وکړي. دغه کلیپ در سره شیر کړئ د عبرت لپاره. دغسې خبرې لږ شیر کوئ او که نه شیر کوئ نو مې شیر کوئ. ستاسو شیر کولو ته موږ محتاج نه یو، خو څه نه څه د آخرت دپاره هم سوچ او فکر کول پکار دي. الله دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.